बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है چې تاسو ټول به روغ جوړ صحت سره یې. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د ټریډینګ کورس سٹارټ کړو په سمپل پښتو کې، په ساده الفاظو کې. د هغې نن کلاس نمبر 10 دی. کلاس نمبر 10 کې به نن موږ ټرینډ ډسکس کوو. ټرینډ چې ټرینډ وایي څه ته. تاسو به الریډي پیژنئ چې څه شی په ټاپ رواني د هغې ټرینډ دی. لکه نن سبا چې ګرمي ده او یا ګرمۍ کې د څه ټرینډ دی؟ د کاټن. خلک کاټن خوښوي، داسې مختلف ټرینډز دي. نو د آیسکریمو ټرینډ دی په سمر کې، په وینټر کې داسې د ګونګړو ټرینډ دی، ATC وغیره. دغه شانتې په ټریډینګ کې ټرینډ دی، یو اپ ټرینډ دی، بل ډاون ټرینډ دی. ډاون ټرینډ دی. نو چارټ چې دی مخکې مونږ ډسکس کړی دی، چې چارټ مونږ نه ډسکس کړی. چارټ پیټرن کې مونږ چارټ ډسکس کړی. چارټ एकदम سیده نه روان، چارټ نه एकदम داسې سیده رواني، نه एकदम په ډاون راځي داسې. نو دا څنګه مومنټ کوي؟ دغه مومنټ ته مونږ وایو سټرکچر. نو هغې ته بیا مخکې راځي په سټرکچر کې دننه هغه ډسکس کوو. دا هم ډیلیټ کو، دا هم ډیلیټ کو. اصل کې ډېر چاپ ټرینډ وي، ډېر مومنټ په بره یې لږ د میله راځي، لږه دمه کوي، بیا چارټ په بره مومنټ سیوا کوي، لاندې کم کوي، بره سیوا کوي. دې ته مونږ وایو اپ ټرینډ. او ډاون ټرینډ څه ته وایو؟ چارټ په ډاون ټرینډ رواني، ډېر په کته رواني، لږ بره ځي، ډېر په کته رواني، لږ بره ځي، ډېر په کته. دې ته وایم ډاون ټرینډ. دا په کومه طریقه باندې مومنټ کوي؟ هغه مومنټ به مونږ نن ډسکس کوو. په ټولو کې په هغې کې دی سټرکچر. STRUCTURA سټرکچر. په سټرکچر کې وایي څه ته؟ په سټرکچر کې څه صحیح؟ دا به راواخلو. دا سټرکچر کې یو ایکسپینشن، ډېر مومنټ ته مونږ وایو ایکسپینشن. EXPAN expansion. 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 او لږ مومنټ چې لږ ساعت مخکې مونږ تاسو وویل صحیح ریټریسمنټ، هغې ته مونږ وایو ریټریسمنټ. ریټریسمنټ. بیا په دې کې های های اول پکې لوی، لاندې پوائنټ پکې صحیح لوی، بره پوائنټ پکې های، های پکې بره دې سر ته وایو، دا پکې لو پوائنټ دی. په سټرکچر کې دې ته مونږ سټرکچر وایو. دا ایز ا سټرکچر دا ټوټل په سټرکچر کې څلور ثینګز دي پکې. یو پکې ایکسپینشن، ریټریسمنټ، های، لو. بیا کله چې یو ټرینډ لپاره به څه پکار وي؟ دوه سټرکچر به پکار وي. یو ټرینډ لپاره به څه پکار وي؟ کم از کم دوه سټرکچر پکار وي چې مونږ وپېژنو چې دا کم ټرینډ دی.
دا مونږ داسې کنټرول سره کلیک کړل او بیا کنټرول سره دا موومنټ کوي دا اصل کې داسې دا جدا سټرکچر دی په سټرکچر کې څه لوی هائی ایکسپینشن ریټریسمنٹ بیا کلیک کو او بیا دا جدا کو دا څو سټرکچر شو 1 2 3 دا جدا سټرکچر دی دا جدا سټرکچر دی دا جدا سټرکچر دی نو څنګه تاسو ما وې په سټرکچر کې بس لوی هائی ایکسپینشن ریټریسمنٹ دا جدا سټرکچر دا جدا سټرکچر نو ټرین لپاره څه پکار دي دوه سټرکچر کم از کم پکار دي چې موږ وپېژنو چې دوه سټرکچر یو ځای شوي دوه سټرکچر یو ځای شوي داسې دوه سټرکچر یو ځای شي اصل کې دا داسې ما جدا وکړل چې تاسو پې پوه شئ دې ته موږ وایو دا اپ ټرینډ دی ډېر مومنټ کم طرف ته دی اپ ته نو دوه سټرکچر یو ځای شوي موږ ته پته ولګېده چې دا اپ ټرینډ دی داسې بیا خپله مرضي ده چې څومره سټرکچر یو ځای کېږي د چارټ خپله مرضي د چارټ په دې طریقه باندې موومنټ کوي بس دلته بل پوینټ کله هائی بریک شي هائی بریک شي دې ته موږ وایو بی او ایس هائی ته کله بریک شي دې ته موږ وایو بی او ایس یو دلته بی او ایس شوی دی بل په دې کې هم هائی بریک شوی دی بی او ایس مطلب سټرکچر کې دلته ولیکو ایکسپینشن دی پکې شته یا نشته سپیلنګ میټر نه کوي بل پکې صحیح ریټریسمنٹ بل پکې صحیح هائی بل پکې صحیح لوی بل پکې صحیح بی او ایس مطلب break of structure وس د ریټریسمنٹ خبره کوو د ټول نه ضروري نو ایکسپینشن دا د ایکسپینشن کې د بای کینډلې به رواني بای کې داسې به دا بای کینډلې رواني دا به د بای کینډلې داسې رواني دې کلر څه پکار دی green دې کلر green دې کلر green دا چینج نشو دې کلر green پکار دی یو green پکار دی چینج نشو کلر ایکسپینشن کې د بای کینډل لو بریک شي کم کینډل باندې او باډي سره تاسو کینډل که نه ویلی نو کینډل لیکچر یا کلاس چیک کوي او باډي سره لوز شي کم کلر کې په ریډ کلر کې ریټریسمنٹ شروع شي ریټریسمنٹ بیا د کوم ځای پورې کېږي د ایکسپینشن د لو پورې پاسبل دی دا بیا
ټول معلومه چې ایکسپینشن څومره کېږي. نو صرف تاسو وپېژنئ چې ریټریسمنټ د کوم ځای نه سټارټېږي. د ایکسپینشن لاست کینډل د بای کینډل د لاست بای کینډل کله لو بریک شوه دا په یو کینډل هم کېږي، دا په 5 کینډلو هم کېږي، په 3 کینډلو باندې هم کېږي، په 10 کینډلو باندې هم بریک کېږي. ضروري نه چې په یو کینډل بریک شي. او کوم ځای پورې کېږي؟ د لو پورې، د ایکسپینشن د لو پورې. ډیلیټ کو تاسو وپېژندل. بس راځو ټیپ ټول دلته ټولز دي، دا د ټریډینګ ویو خپل ټولز دي. په دې کې 3 نمبر فیب ریټریسمنټ. فیب ریټریسمنټ مونږ ته معلومو د ریټریسمنټ څومره شوی دی. اپ ټرینډ کې مونږ په لو باندې ږدو، په لو باندې او د های پورې ډرا کوو، های پورې ډرا کوو. دا یا 23 پورې کېږي یا دا خپل لاینز مونږ راکوي، یا 23 پورې کېږي یا 38 پورې کېږي یا 50 پورې کېږي یا 61 پورې کېږي یا 78 پورې کېږي یا د لو پورې کېږي. مطلب دا دې ځای پورې راشي، دې ځای نه هم واپس کېدای شي، یا 50 ته راشي، 38 ته دې ځای نه هم تللی شي، یا 50 نه هم تللی شي، او 61 نه هم تللی شي، 78 نه هم تللی شي، او خپل لو پوینټ نه هم تللی شي په بره. ریټریسمنټ په فیب په مدد سره مونږ معلوموو. نو دا ایز ا مین سپورټ کار کوي. دا کوم لیول چې دی په دې باندې کنفرمیشن ملاو شي. کنفرمیشن کلاس چیک کوي څنګه کنفرمیشن ملاویږي. په دې ځایونو کې مونږ ته کنفرمیشن ملاویږي. دا ډیلیټ کو. بس خپله سپورټ یا خپله کنفرمیشن په کوم ځای کې ملاویږي؟ 50 او 61 په منځ کې. 50 او 61 په منځ کې کنفرمیشن ملاویږي. ښه ښکلی په دې ځای کې هم ملاویږي، په 23 هم ملاویږي، په 38 هم ملاویږي، په 78 هم ملاویږي. ښکلی کنفرمیشن 50 او 61 په منځ کې ملاویږي. دا و د ریټریسمنټ قصه. ریټریسمنټ د کوم ځای نه سټارټېږي؟ یو ځل بیا ریپیټ کوو. د ایکسپینشن اخرنی بای کینډل لو بریک شي، لو بریک شي، د اخرنی بای کینډل لو بریک شي. هغه په یو کینډل هم کېږي، په 5 کینډل هم کېږي، په 10 کینډل باندې هم کېږي. کله لو بریک شوه بیا مونږ فیب راواخلو، په اپ ټرینډ کې په لو نه والا په های ږدو، بیا مونږ له دا 5 لاینز راکړي. دا مخامخ تاسو ته دي 23 38 50 61 78. په دې باندې مونږ ته کنفرمیشن ملاویږي او په هغې باندې مونږ بیا خپل بای اډر پلیس کولی شو. دا و د ریټریسمنټ قصه. نو اوس به فیب ډیلیټ کو. دا به هم ډیلیټ کو. دلته خو های بریک کېده. اوس راځو نیکسټ پوینټ له. دلته بل تاسو وپېژندو په دې ځای کې فیب. فیب به مونږ له څه راکوي؟ فیب ریټریسمنټ مونږ له به 5 لاینز راکوي. په اپ ټرینډ کې به دلته به ولیکو په اپ ټرینډ کې. کله چې اپ ټرینډ from low to high ډرا کوو.
دا لو پوینټ نه والا په های پوینټ باندې ډرا کوو او چې کله دا مخکې بیا وایو چې کله ډاون ټرینډ وي کله ډاون ټرینډ وي نو های ټو لو ډرا کوو های ټو لو ډرا کوو دا په ډاون ټرینډ کې بیا وایو تاسو دا یاد دي اوس راځو مخکې نیکسټ پوینټ له چې کله لو پورې راشي لو پورې ان کیس لو پورې راغی او د لو نه بریک شو داسې ووتو دا اول ریټریسمنټ و بیا څه شو expansion show expansion 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 دا بیا څه شو expansion show دنم دا ټی ډیلیټ کو لو دلته لو دنم دا delete expansion نن راته سټیک نه کړو سپیلینګ میټر نه کوي نو کله لو بریک شي اول به های بریک کېده هغې ته به مونږ بی او اس وي لو بریک کېږي لو بریک شو نو دې لاین ته مونږ وایو MSS MSS market structure shape market structure shape دې ځای پورې کلاس کمپلیټ شو نیکسټ کلاس کې به بیا دا کم ټرینډ اپ ټرینډ نیکسټ کلاس کې به بیا کم ډسکس کوو ډاون ټرینډ ریوایز یو کو یو ځل ټرینډ کې بیا اپ او ډاون ټرینډ نن مونږ کم کلاس چې واغس په دې کې مونږ اپ ټرینډ ډسکس کو هغه کې سټرکچر مونږ وپېژنو سټرکچر کې د نسسي ایکسپینشن ریټریسمنټ های لوی او بیا چې دا سپ دغه کې سټرکچر کې دی کله بریک شي سټرکچر هغې ته مونږ بی او اس وایو ریټریسمنټ به مونږ څنګه معلوموو د کوم ځای پورې شوی کوم ځای پورې مونږ څنګه سټارټېږي د کوم ځای پورې کېږي فیب په مدد سره بیا معلوموو فیب مونږ په کوم ځای نه ډرا کولی شو په اپ ټرینډ کې د لونه والا های ډرا کوو په ډاون ټرینډ کې دا بل نیکسټ کلاس کې وایو های ټو لو ډرا کوو کله چې لو بریک شو په اپ ټرینډ کې د ایکسپینشن لو بریک شو دې ته به مونږ وایو MSS مارکیټ سټرکچر شیپ ښه په ډیټیل یو کلاس واغس بل کلاس پورې اجازت غواړو یا مخکې کلاسز نه یې کتلي خامخا وګورئ چې په دې هر څه قصو باندې مخکې تاسو پوهیږئ دې سره خپل صحت خیال ساتئ د خپل فیملی والا خیال ساتئ او ټریډینګ کوئ نو د خپل اکاونټ خیال هم ساتئ چېرته درنه ټریډینګ ونه شي او اکاونټ یو خراب نشي د لوی الله پاک باندې سپارم الله حافظ